زه یو خبره کوم منئ مه واورئ مسلمانانو کلی کې به جومات وي به که نه به وي په زوره ووایه چې جومات وي نو امام به پکې وي نه به وي زه دا وایم راشه امامنې کوئ اوس زه ډېر لرې نه راغلی یم او ناجوړی ما خبرې ډېر غور سره واورئ زمونږ د وطن کې دوه نظام تعلیم دي یو ته وایي دینی مدرسه او دې بل ته به څه وایي بېدینه مدرسه نو بېدینه خو مونږ نه وایو ورته مونږ د ټیچرانو نه یېرېږو دا ټیچر ني دا پیسې چې اخلي سبق چې وایي بچو ته مونږ دونه یېرېږو نو که دا وي دینی مدرسه نو هغه وایي بېدینه مدرسه که هغه وي دینداره مدرسه نه بیا دا بېدینه وي چې چل خدای خو دا مولیان صاحبان احتیاط کوي نو هغې ته وایي عصري اداره دې ته وایي دینی اداره دا علما احتیاط کوي نو دا مونږ مدرسې په خپله چلو تاسو نه مونږ چنده اخلو او د هغې ټول انتظام حکومت سره یو فرق دا دی بل فرق دا دی چې هغې له یو جدا ځمکه وي بیا په هغې کې یو عمارت جوړ شي بیا کلاس 4 راشي او بیا استادان راشي بیا بچو ته وایي تاسو راځئ دلته یو استاد بغیر د عمارت نه جومات په کوټ کې کار شروع کړي بچي زیات شي یوه کمره جوړه کړي یا جدا مدرسه جوړه شي د هغه سړو تنخوا ده 40,000 په دې چې لاړ شي میډل ته بیا 50,000 هاي ته لاړ شي نو بیا 80,000 او چې دی کالج ته لاړ شي نو بیا 1,00,000 روپۍ او چې یونیورسټۍ راشي نو بیا 2,50,000 روپۍ دا د تنخواګانې دي او نومونه یې دي ټیچر صاحب ماسټر صاحب هیډ ماسټر صاحب پرنسپل صاحب لیکچر صاحب پروفیسر صاحب او دې غرض دا کوم کسان چې دینی مدرسې وایي دا د مولا صاحب مولانا صاحب قاری صاحب مفتی صاحب قاضي صاحب امام صاحب خطیب صاحب او تنخواه یې څو ده 8,000 یو ځای اوسي په یو کلي کې د دې تنخواه 8,000 ده او موږ پښتانه خلک یو چې 8,000 تنخواه ورکوو بیا 14,000 خبرې هم کوو هلته هېڅ خبره نه کوي دا دواړه موجود دي او دا د قیام پاکستان نه موجود دي چې لا پاکستان نو جوړ دا دواړه ډلې وې یو ته به وې علیګړ او بل ته به وې دیوبند خو د علیګړ والو بیا ټول کسان غله پیدا کړل ډاکوان او د دیوبند والا به علما پیدا کړل سبحان الله